الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدقت يا رب العالمين اللهم صل دې الله رب العزت فرمایي وی د اهل کتابونه یوه ډله وه دی به د خپلو ملګرو ته وایي اهل کتاب چونکې په عربو معاشره کې دا پویه خلک تصور کېده خلکو وایي دا پویه خلک دي خلک وایي دي په شود بود پوهېږي دې سره تعلیم دی علم دی ورسره نو دې خپلو کې راغون شي یو بل ته یې وایي داسې کار به وکړو چې د سارې به مسلمانان شي تاسو هغه کشرانو ته وي لړ به شئ د سارې مسلمان خلک وایي چې وګوره دا تعلیم یافته خلک د اسلام طرف ته لاړ بیا چې مازدیګر شي یا ماښام شي بیا به د اسلام نه راواپس شي دې خلکو ته به چې مړه مونږ وایي چې اسلام کې به څه خوب وي مونږ خو ډېر په سوچ او فکر او ډېر په خوشحالۍ راغلو خو دې کې هوډو څه د نیکۍ څونه نو د مسلمانانو به هم تور شي او دوی به هم د دغه اسلام نه راوړي نعوذ بالله من ذلک داسې قسمه کیسې به دوی جوړولې نو الله رب العزت هغه آیات را نازل کړو د دې په دې منصوبه کې هم کامیابه نه شو داسې ارامیانو هره لار به اختیارونه چې په څه طریقه به دا خلک د اسلام نه وړي وقالت طائفة او وایي یوه ډله من اهل الکتاب د اهل کتابونه وقالت طائفة او ویل یوې ډلې من اهل الکتاب د اهل کتابونه آمنو ایمان نوړی بالذي په هغه څه باندې انزله چې نازل کړی شوي دي علی الذین په هغه کسانو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دی وجه النهار په اول د ورځ کې سار کې چې د ابتدا کې چېرته اسلام راوړی وکفرو انکار وکړي آخره په آخر د ورځ کې لعلهم یرجعون ښایېږي چې دې رجوع کېدی شي چې دین د اسلام نه وړي ولا اوس ګوره کېدی شي دین د اسلام نه وړي ښه خو چې چا د اسلام په زړه سره قبول کړي دا د اسلام نه واپس نه ځي دا چا چې د اسلام نه څوک لاړ شي دا بدبخته دي ذهني ټینشني یا چې دینو چېرته د مال اسباب د وجې اسلام طرف ته راغلي چې زړه نه چا قبول کړي دی واپس نه ځي اسان مثال زمونږ د الحمدلله خدای په اسلام باندې استقامت را نصیب کړي که دا ټوله دنیا یو خوا شي او کمزوري نه کمزوري مسلمان دی د هغه ایمان بل خوا شي د کمزوري مسلمان ته چې دا ټوله دنیا در کوم ته چې د ایمان پرېږده ورته زه ایمان نه پرېږدم الحمدلله موږ هم ایمان نه پرېږدو الله هم دې پرې قایم دایم وساتي ولا تؤمنو او ولا تؤمنو تاسو یقین مکوئ الا مگر لمن دا په هغه چا باندې تبعه چې تابعداري وکړي دینکم د دین ستاسو د خپلو ملګرو ته به یې وي چې ګورې په بل چا به اعتبار نه کوې د بل چا خبره به نه منې چې څوک ستاسو دین ومني د هغې خبره منې قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم ان الهدا یقینا هدایت چې دی هدا الله هدایت د الله تعالی دی ان یتوفا دې دپاره ان یؤتا دې دپاره چې ورنکړي شي احدون هېڅ چا ته احدون یو کس ته مثل په مثل د هغې ما اوتیتم چې تاسو ته درکړی شوي دي قل ورته ووایه پیغمبره صلی الله علیه وسلم ان الهدا یقینا هدایت چې دی هدا الله هدایت د الله تعالی دی ان یؤتا دې دپاره دې دا څه کړي ان یؤتا چې ورنکړي شي احدون یو بنده ته مثله په مثل د هغه ما اوتیتم چې درکړی شوي تاسو ته او یحاجوکم یا چې غالب شي په تاسو باندې عند ربکم یا غالب بشي په تاسو باندې عند ربکم په نزد رب تاسو قل ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الفضل یقینا فضل بید الله په لاس د الله تعالی کې دی یؤتي ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي والله رب العزت واسع علیم پراخ علم والا دی یختص خاص کوي برحمتي رحمت خپل لره من یشاء چاته چې وغواړي
والله الله رب العزت ذو الفضل العظیم خاوند د لوی فضل دی. الله رب العزت چې دا د لوی فضل خاوند دی. اوس الله رب العزت فرمای وای د دې اهلی کتابو نه بعضې داسې خلک دي که ته هغې سره چې دی د سرو زرو یو ډیرې کېدي یو خزانه ورسره غټه کېدي چې تی ترې وغواړې دی به یې تاله درکړي. نه ګواه ته ضرورت شته نه لیکلو ته ضرورت شته. داسې خلک دي. او بعضې داسې دي که یو دینار ورسره کېدي نو دا هم تاله واپس نه درکوي. کیسه داسې وه چې په دې اهلي کتابو کې یو کس او لا اسلام نور وړي عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې دا د دوی لوی عالم لوی پیرو. د سره چا 2000 دا د سره چې دی نو چا څه شي د سره چا بلا 40 درهمو برابر چې دی نو دا څه کېښوده اوکې کېښوده دا سونه یې کېښوده 1200 اونس دا یې ورسره چاندي کېښوده او دا د 40 دراهمو برابر د نن دور چې د دې د هغه ټیم دراهم چې وګوره د دې ټیم پیسې چې وګورې نو لکه د نن دور د دې نه چې دی په لکونو روپۍ جوړېږي. دا یو د سر کېښودې نه لیکلو نه ګواه چې کله د ده نه وغوښتې د ډایرکټ ورکړې چې ستا پیسې دي واله. داسې نیک سړی و. نو خدای پاک ورته د هغې د وجې اسلام هم نصیب کړ. او د دې یو بل کس و په حال هغه سره چا یو دینار ایښی او د هغې د قوم مشر هم و د هغې چې د پیسې هم ورسره ډېرې وې او دی چې دی نو د هغې تقریبا عالم پیر هم و. نو اخوا یو دومره نیکو چې بلا خزانه ورسره پرته وه او دې خوا بل سره چا یو دینار صرف کېښود. هغه وایي چې دا به سم سړی ده ته بیا ووایي چې بهي هغه یو دینار راکړه چې هغه خپل سفر به ورته د څه دینار تا خو ما سره نه دی خیر نه ورکړو یو څه بل څه هغه ورته بلا مینه توکړه چې زه کمزور یم. اخره کې ورته چا وایي چې دې د شهرت باندې ډېر دغه کېږي دا خفه کېږي. داسې کار وکړه چې ده ته ووایه که نه راکړې نو اوس په مدینه منوره کې ګرځم او خلکو ته اعلانونه کوم چې تاسو خو په دې فخار باندې ښه ګمان کوئ. تاسو وایئ چې دا خو نیک دی زبرګ دی خو ما له دین زما ورسره یو دینار ایښي و امانت هغه راله اوس نه راکوئ ګوروې شکراني به در باندې بندې شي. نو چې ده ورته کله دا ووایي نو بس هغه زر زر ورکړه. نو داسې خلک هم یو هغه شانه وي. ومن اهل الكتاب او من اهل الكتاب او د اهل کتابونه من هغه څوک دي ان تامنه او د اهل او من اهل الكتاب او بعض د اهل کتاب نه هغه څوک دي من که چېرته من هغه څوک دي ان تامنه که تی امین وګڼې بقنطار په یو خزانې باندې یؤدیه نو ادا به کړي الیک تا بخزینة کبیرة که تی په یو غټه خزانه باندې چې دی نو امین وګڼې دی به تا ته ادا کړي. ومنهم وبعض الذین من هغه دي ان تأمنوا که چېرته تا امین وګڼې بدینار په یو دینار باندې لا یؤدیه الیک نو نه ادا کوي تا ته الا مگر ما دمت علیه قائما مگر ادا کوي چې ته هغه ته ولاړ یې د هغه د پاسه ولاړ مطلب چې هر ټیم به حاضر ته ورځي چې وایي دا پیسې به راکړې خوځم درنه نه نو بیا یې درکوي. ذالک دا چې دی بانهم یقینا دوی قالو وایي دی لیس علینا نشته دی په موږ باندې فی الامیین په مال اوښتلو د انپړو کې سبیلون څه ګناه دی به اسانه بهانه وایي موږ چې دا علم کړی دا په پیسو کړی دی علم هم کړی بس هم کړی دی په پیسو باندې هم کړی دی دی نه پیسې جمع کړي دي پیسې هم پرې لګولي دي چې موږ له څو پیسې نه راکوي نو دا موږ د کم ځای نه دې خرچه پوره کوو. نو دې وي چې موږ د انپړو نه دا پیسې میسې خوري په دې کې څه ګناه نشته. ذالک دا چې دی په دې سبب انهم یقینا دوی چې قالو ویل به دي لیس علینا نشته په موږ باندې فی الامیین په مال اوښتلو د انپړو کې سبیلون څه ګناه ویقولون وایي دي علی الله الکذب په الله رب العزت باندې دروغ وهم یعلمون او دوی پوهېږي. بلا ولنا من هغه څوک اوفا چې پوره یې کړه بعهده وعده خپله واتقا ویرې د الله رب العزت نه فإن الله بس یقینا الله رب العزت یحب المتقین خوښوي متقیانو لره محبت کوي مینه کوي د نیکانو سره. من الذین یقینا هغه کسان یشترون چې واهلي بعهد الله په وعدې د الله تعالی و ایمانهم او په قسمونو خپلو سره ثمنن قلیله پیسې ډېرې په قسمونو خپلو سره ثمنن قلیله پیسې ډېرې. د الله آیاتونو د هغې حکم بدل کړي آیاتونه بیا خوا دې خوا کړم یا به په دروغه قسمونه خوړل چې دا داسې واغسې نو په دې باندې پیسې وادي. اولئک دا هغه کسان دي لا خلاق لهم چې نه وي دوی دپاره څه حصه بالآخرت په آخرت کې ولا یکلمهم الله. اوس چې کوم کس د الله د دین خبره بدلی کړي کوم کس چې دی
دا په دروغ قسمونه خوري په دغه باندې نو سو عذاب ورته ملو شي الله رب العزت وي ولا يكلمهم الله خبر باندې کوي الله رب العزت د سره ولا ينظر اليهم او نه د رحمت په نظر ګوري د یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا يزكيهم ونه به پاکوي دلته د ګنا نه ولهم ذبار عذاب الیم عذاب دردناک دی الله دې داسې عذابونه وساتي نو د خدای ور سره خبرې نه کوي د رحمت په نظر به ورته نه ګوري او د ګنا نه به نه پاکوي وان منهم یقینا وددنا لفريقا يودلا يلؤون وان منهم یقینا ددنا لفريقا يودلا يلؤون چې اړوي دي جبلرا چې اړوي سینتم دي جب خپل را بل کتاب په کتاب باندې یلؤون چې داسې اړوي سینتم دي جب خپل را بل کتاب په کتاب باندې لتحسبوا د پاره دي چې ته ګمانو کې من کتاب چې د کتاب نه دي وما هو نو دا من کتاب د کتاب نه بعضی کس به قرآن به راغشتي خبرې بګي خبرې به د ځان نه کوي ته به چې هلکه دا خو د سوچه د قرآن نه لګیا دی دکه شان باغي دا ژبې جوړې کړې وي د خلکو به وي چې دا خو جوړاته د کتابه لګیا دی ښه منځ کې به هغه د زلیخا خبره شروع کړې وه د ځان نه کیسه به شروع کړې وه نو الله رب العزت وایي دا ژبه داسې راواړئ چې ته ګمان کې چې دا د کتاب نه ده وما هو من الكتاب ودا نوی د کتاب نه ويقولون وایدي هو من عند الله چې دا د الله والا خبره ده دا د الله د طرفه ده چې دې کومه خبره کوي دا د الله خبره ده جی وما هو من عند الله ودا نوی د الله رب العزت خبره ويقولون دی وای علی الله الكذب فالله رب العزت باندې درو وهم يعلمون دی بوئی فالله رب العزت باندې د ځان نه درو جوړي خلک دي ته پته چې دا مونږ درو وایو ما کان لبشر مناسب ندی یو بشر لرا یا حق دی یو بشر لرا ان یؤتیه الله الكتاب چې ورکړي الله رب العزت کتاب والحکمت او حکم والنبوت او نبوت اوس خبره ده چې دی به وی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی عیسی علیه السلام دریم خدای دی عزیر علیه السلام نو الله رب العزت ورته وی چې یو بشر له دا حق نشته چې زه ولله یو اتارټي ورکم یو رتبه ورکم یو مرتبه ورکم او پس د مرتبې نه دې خلکو ته وایي چې زه د خدای زوی یم پس د مرتبې نه دې خلکو ته وایي چې بهی زما عبادت کوي د خدای عبادت پرېږدي پس د داسې څوک نشته او دا کار الله رب العزت خاص بندگان نه کوي دا کو تو هلاک تباہ برباد کومونه دا کار کوي چې کم الله والا کسان الله والا عہده ورکړي الله والا پیغمبري ورکړي هغه دا کار نه کوي نو الله رب العزت دا تاسو سوای دا دروغ وایي ما کان لبشر هیڅ مناسب ندی او بشر لرا ان یؤتی الله الكتاب چې ورکړي الله رب العزت لره کتاب والحکم حکم والنبوت او پیغمبري ثم يقول بیا وایدی للناس خلق تكونوا شيء عباد لي بندگان زما من دون الله ما سوا الله تعالی نه دی خلکو ته به دا وایي چې د الله نه ما سوا زما بندګان شي نه لیکن دونه خبره کونو وایي دي چې شي ربانیین الله والا جوړ شي ها خدای مخلوق جوړ شي ربانیین خدای مخلوق جوړ شي ها خدای خدمتګار بما کنتم بسبب د هغه چې تاسو تعلمون الكتاب چې تعلیم ورکوي د کتابو وبما کنتم بسبب د تدرسون چې تاسو څه کوي درس کوي نو دی خلکو ته دا نه وایي چې تاسو به سوشه زما بندگی شروع کې نه بلکې دی سوی ولیکن وای دی کونو شی ربانیین الله والا خدای مخلوق جوړ شي بما کنتم بسبب دای تعلمون الكتاب چې تاسو تعلیم ورکوي د کتاب او بما کنتم تدرسون او بسبب دای چې تاسو لولې دا کتاب لره ولا یامرکم حکم نه کوي تاسو تتخذوا الملائکه چې تاسو نشه پرشتو لره او نبیین او پیغمبران لره اربابا متصرف ایامرکم آیا حکم کوي تاسو بالکفر بکفر سره بعد از انتم رسول انا چې تاسو مسلمانان بعد از انتم رسول هغه مسلمون چې تاسو مسلمانان شوي نه به تاسو چې کافران شي داسې نشي کېدی داسې د خدای بندګان چې کوم نیکان دي